ये दीन के दाई, ये दीन के सिपाही, ये अमन के ज़ामिन, ये अमन के राही। د नظर د پاره سپیلنی یا بل سبوټه لوګي کول څنګه دي یا موږ مانان دا سيزونه با لوګي کول. نو د دې په باره کې مسله دا ده چې د نظر د پاره خو نظر لګي. العين حق. النبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نظر حق دی. ولو كان شيء سابق القدره، وي که یو شی د تقدیر نه مخکې کېدی شو نو دا به نظر وي. تقدیر نه څه شی مخکې کېدی نه شي، خو دا نظر نه دی. دا وایي که یو شی د تقدیر نه مخکې کېدی شو نو نظر به مخکې شوی وي. یعنې د نظر په وجه باندې سړی مري. هغه یو صحابي دی، هغه ډېر زیات ښایسته و، تک سپین و، هغه په چینه کې لمبل. نو دې دوران کې څوک روان و، دومره ښایسته، داسې ښایسته خو ما نه و لیدلی. وایي هغه چې لاړو نو سړی یې په چینه کې راپرېوت، په کټ کې راوړو کور ته، په کټ کې. نبي علیه الصلاة والسلام ویل دا سړی بیمار دی، دم یې کوي، څه چل شوی دی. ویل دا چې هلته لمبل و چا نظر کو. نبي علیه الصلاة والسلام ویل که یو شی د تقدیر نه مخکې کېدی شوی دا به نظر وي. قریب و چې دی مرګ ته رسولی وی، دی خو غلط کار کړی دی. د په کار دی چې ماشاء الله ویلی وی. لهذا که سړی نظر وکړي نو ماشاء الله دې ورسره وروسته ووایي، نظر به ختم شي. او دویمه دا ده، دویمه چې نظر کول په کار هم نه دي. په کار د سړی لږ ځان برابري چېرې چاته بغض نه راځي. خو دویمه خبره بیا دا ده بالفرض که نظر وشي نو د دې علاج څه دی؟ د هغې علاج بیا د آخري صورتونه دي، فلق او ناس، دا دې په ځان باندې وایي. امام حسن بصري رحمه الله هغه دعا ویلې ده چې په دې باندې سړی به نظر دمی چې وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. په دې باندې مول پکار دي. دریم نمبر وزیل راتل چې د سپلنی لوګي کول او یا مانان لوګي کول. د دې په باره کې مسله دا ده که دا سړی د یو ټوټکې په طور باندې استعمالوي چېرې د دې شي په وجه باندې نظر ختمیږي نو دا خو یقینا دې نه ځان ساتل پکار دي. چېرې که دا شی سړی لوګي کي د دې په وجه باندې نظر ختمیږي نو دې نه ځان ساتل پکار دي. که دا سړی د عبادت په طور باندې استعمالوي. البته یو خبره داسې شته چې دا نظر چې کله سړی کوي که نه بالفرض زه دا نظر کومه نو دا نظر په دوران کې په دې سترګو کې یو کیفیت راځي. یعنی زما په سترګو کې او د په سترګو کې داسې کیفیت راشي چې په دې انسان کې دننه خطرناک جراثیم دي، خطرناک جراثیم. د نظر په دې ټیم کې هغه جراثیم اکټیو شي، دا اکټیویټ شي په دې بدن کې، په دې سترګو کې راشي. او دا جراثیم په دې ټیم کې بس هغه ته منتقل شي، استبیا په دې ټیم کې هغه ته منتقل شي. نو په دغه وجه باندې خلک بیماریږي. دا مستقل جراثیم دي چې د نظر کوونکي د طرف نه په منظور باندې لګي. نو که دغه جراثیمو د وجلو دپاره چېرته حکیمانو یا ډاکټرانو ویلي چې د ماڼانو لوګی وله ښه ده یا د سپېلني لوګی وله ښه ده نو بیا به ټیکي. و دغه تحقیق به کول پکار وي چېرې دغه څیزونه دا ختموي او که نه ختموي. نو که په دغه نیت باندې سړی کوي خو ټیک ده، هسې د ثواب په نیت باندې یا د ټوټکو په نیت باندې دا کول د نه بیا ځان ساتل پکار. دا بیا د الله تعالی په ذات باندې یو قسم ایمان کمیږي، یقین په هغې باندې کمیږي، نو د هغې نه بیا ځان ساتل پکار دي. دا 2-3 سوال پاتې شو، انشاءاللہ بل درس کې به وکړو. اللهم صل علی سیدنا. दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।